آمن لموسی پس ایمان را نوړو په موسی علیه السلام باندې الا ذریة من قومه الا مگر ذریة یو څو ځوانانو من قومه د قوم دنا علی خوف من فرعون سره د یېرې د فرعون نه وملئهم او سره د یېرې د قوم دنا ان یفتنهم دا چې سزا به ورکړي دی لره وان فرعون او یقینا خامخا فرعون او یقینا فرعون لعال خامخا لوی کونکی فی الارض پزمکه کی وانه او یقینا دا فرعون لمن المسرفین خامخا د زیاتی کونکو نو وقال او فرمایل موسی علیه السلام یا قوم ای زما قوما ان کنتم کچرته یو تاسو آمنتم چې تاسو ایمان راوړی بالله په الله تعالی باندې فعلیه پس خاص پاغه باندې توکلو تاسو ځان وسپارئ توکل وکئ ان کنتم کچرته یو تاسو مسلمین غاړه کی خودن کی مسلمانان فقالو پس ویلی غی علی الله خاص په الله تعالی باندې توکلنا منګ ځان سپارل دي ربنا ای رب زمنګ لا تجعلنا مگر زو منګ لرا فتنه للقوم الظالمین فتنتن ازمایش للقوم الظالمین د پاره دا قوم چې هغه دي ظلم کوونکي ونجنا او بچ کړه موږ لره برحمتک په خپل رحمت سره من القوم الظالمین دا من القوم الکافرین دا قوم نه چې هغه دي کفر کوونکي و اوحینا او وحی وکړه موږ الی موسی علیه السلام تا واخیه اورور داغتا اند دې خبرې تبو آل قومکما چې تاسو تیار کړئ د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بیوتن کورونه یعنی عبادت خانه وجعلوا او ګرځوي تاسو بیوتکم کورونه خپل قبله واقیموا الصلاة او پابندي وکئ تاسو د مانځو وبشر المؤمنین او زیره ورکئ تاسو مؤمنانو ته وقال موسی او فرمایل موسی علیه السلام ربنا ای رب زمنګا انک اتیتا یقینا تا ورکړی دی فرعون ته وملئه او قوم دا غتا سردارانو دا غتا زینتن خایس و اموالا او مالونه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ربنا ای رب زمنګا لیضلوا عن سبیلک د دې لپاره چې واړی دی گمراه کی دی خلق لره عن سبیلک استا د لارې نه یعنی چې انجام یې داش د الله تعالی د طرف نه د ورکولو دغه مقصد نو خو الله ورکړل نو انجام یې دا شو ربنا ای رب زمنګا اطمس اواره را ولا علی قلوبهم بربادی را ولا علی اموالهم په مالونو د دی باندې وشدد او سختی را ولا علی قلوبهم په زنو د دی باندې یعنی مهر په ولګو فلا یؤمنو چې دی ایمان را نوړي حتی تر دې پورې يروا العذاب الالم چې ویني د عذاب دردناک قال او فرمایل الله تعالی قد اجیبت خامخا قبول کړی شو دعوتکم ما دعا تاسو دواړو فاستقیما نو کلک شي تاسو دواړه ولا تتبعانی او تاسو تابعداري مکوئ سبیل الذین دلار دا کسانو لا یعلمون چې هغه نه پوهیږي وجاوزنا او منګه پوری استل به بنی اسرائیل لرا البحر په دریاب باندې فاتبعهم پسور پسی شو پدې پسی فرعون و جنوده او لخر داغه بغیان د وجه د زدنا وعدوا او د وجه د دشمنینا حتی تر دې پوری اذا ادرکه الغرق کله چې راگیر کړو دلره الغرق ډوبېدو قال نو ویل دی موسی دی فرعون آمنتو ما ایمان راوړی دی انه په دې خبره چې یقینا لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا الذي مگر هغه ذات دی آمنت به چې ایمان راوړی په هغه باندې بنو اسرائیل اولاد د یعقوب علیه السلام وانا او زه من المسلمین د مسلمانانو نه یم الان وس ایمان راوړی ته وقد عصیت او حال دا دی چې نافرمانی کړی وتا من قبل مخکی د دینا وکنت اویت من المفسدین د فساد کوونکو نه فالیوم پس نن ورځې ننجی کا ز نجات بدر کومنګا ببدنکا فالیوم پس نن ورځې ننجی کا اوچت زیت غرزو منګا ببدنکا بدنستا لتكون لمن خلفک د دې لپاره چې شی د ته دا چا د پاره خلفک چې رستستانه دي آیه نخا وان كثيرا من الناس یقینا زیاد د خلقنا
عن آیاتنا د آیتونو زموږ نه لغافلون خامخا غفلت کوونکي دي. قد بوأنا بني اسرائیل او خامخا په تحقیق سره بوأنا ځای ورکړی موږ بني اسرائیلو ته مبوأ صدقین ځای د اوسېدو صدقین د رښتیاو ورزقناهم او رزق ورکړی موږ هغو ته من الطیبات د پاکو شیانو نه فما اختلفوا پس اختلاف ونکو هغو حتی تر دې پورې جاءهم چې راغلی هغو ته العلم علم پویه ان ربک یقینا رب ستا یقضي فیصله به وکړي بینهم په منځ د هغو کې یوم القیامت په ورځې د قیامت فیما په هغه څه کې کانو چې وو هغوی فیه په هغې کې یختلفون چې اختلاف به کو فإن كنت پس که چرته یې ته فی شکین په شک کې مما د هغه څه نه انزلنا چې رالیږلي دي موږ الیک تا ته فاسأل الذین نو تپوس وکړه ته د هغه کسانو نه یقرؤون الکتاب چې لولي کتاب من قبلک چې لوستلوي کتاب من قبلک مخکې ستانه لقد جاءک الحق خامخا راغلی دی تا ته حق من ربک د طرفه د رب ستانه فلا تکونن پس مه کېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه ولا تکونن او هیڅ چرې مه کېږه ته من الذین د هغه کسانو نه کذبو چې د دروغو نسبت یې کړی بآیات الله آیتونو د الله تعالی ته فتکونه پس شي به ته من الخاسرین د تاوانیانو نه ان الذین یقینا هغه کسان حقت علیهم ان الذین یقینا هغه کسان حقت چې ثابته شوه علیهم په هغو باندې کلمت ربک حکم د رب ستا چې ثابت شو په هغو باندې حکم د رب ستا لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي ولو جاءتهم او که چېرته راشي هغو ته کل آیت هر قسمه معجزه حتی تر دې پورې یرو چې ویني هغوی العذاب العلیم عذاب دردناک لره فلولا کانت پس ولې نه وه قریة یو کلی آمنت چې ایمان یې راوړی وی فنفعها نفع ورکړی وی فایده ورکړی وی هغې ته ایمانها ایمان د هغو الا قوم یونس مگر قوم د یونس چې هغو ته یې فایده ورکړې وه لما هر کله آمنو کله چې ایمان راوړو کشفنا عنهم نو لرې کو موږ د هغو نه عذاب الخزي عذاب د رسوایي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ومتعناهم او څکه ورکړه موږ هغو ته الی حین تر یو وخته پورې ولو شاء ربک او که چېرته خوښه وی د رب ستا لآمنه نو خامخه ایمان به راوړی وی من هغه چا فی الارض چې په ځمکه کې دي کلهم ټولو جمیعا په یو ځل افا انت آیا پس ته تکرهو مجبوره کې الناس خلکو لره حتی تر دې پورې یکونو چې شي دی مؤمنین ایمان راوړونکي وما کان لنفس او نشته دی د هیڅ یو نفس دپاره ان دا اختیار دا خبره تؤمنه چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې ویجعل الرجس او ګرځوي الله تعالی الرجس ګندګي د شرک علی الذین پاک کسانو باندې لا یعقلون چې د عقل نه کار نه اخلي قل اویا پیغمبره انظرو وګورئ تاسو ماذا فی السماوات انظرو وګورئ تاسو څومره دلیلونه دي فی السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې وما تغني الآیات و فایده نه ورکوي دلیلونه والنذر او يرونکي عن قوم هغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي فهل ينتظرون پس دی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین مگر په شانته د واقعاتو د کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبل مخکې د دی نه قل وایه پیغمبره فانتظرو پس تاسو انتظار کوئ انی یقینا زه معکم ستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم ثم بیا ننجي نجات به ورکو موږ رسولانو خپلو ته پیغمبرانو خپلو ته ثم بیا ننجي موږ نجات ورکو رسولنا خپلو پیغمبرانو ته والذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی کذلک دغه رنګې حقا لایق دی علینا په موږ باندې ننجي المؤمنین چې موږ نجات ورکو المؤمنین ایمان راوړونکو ته یا ایها الناس قل پیغمبر یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم کچرته وی تاسو فی شکن په شک کې من دینی د دین زمانه فلا اعبد الذین نو زه عبادت نکوم دغه کسانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه ولكن اعبد الله لیکن زه عبادت کوم د الله تعالی الذي هغه ذات یتوفاکم چې وفات کوي تاسو لره و امرتو حکم شوی دی ماته ان د دې خبرې اکونه چې شمز من المؤمنین د مؤمنانو نه وان اقیم وجهک
او حکم شوی دی ما ته اند دې خبرې اقیم چې ودروه وجهک خپل ځان للدین د پاره د دین حنیفه چې هغه مایله دی د باطل نه، باطل طرف ته نه دی. ولا تکونن او مکیږه ته من المشرکین، ولا تکونن او هیڅ کله مکیږه ته من المشرکین د شرک کوونکو نه. ولا تدعو او مرا غواړه من دون الله سوا د الله تعالی نه ما هغه څه لا ينفعک چې فایده نشي درکولی تا ته ولا یضرک او نه درته ضرر رسولی شي. فإن فعلت که چېرته وکړو تا دا کار فإنک پس یقینا ته اذن په دا وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه به. وإن يمسسك الله او که چېرته ورسوي تا ته الله تعالی بضر څه تکلیف فلا کاشف نو نشته دی لرې کوونکی له دې لره الا هو مگر دغه الله تعالی. وإن یریدک او که چېرته اراده وکړي الله تعالی په تا باندې بخیرن د خیر فلا راد نو نشته دی واپس کوونکی لفضله فضل د هغه لره یصیب به رسوي الله تعالی دا من یشاء چاته چې وغواړي من عباده د بندگانو خپلونه وهو الغفور الرحیم او د الله تعالی بخونکی مهربانه دی. قل وی پیغمبره یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم الحق خامخ راغلی د تاسو ته حق من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فمن اهتدی پس هغه څوک چې هدایت قبول کړو فانما یهتدی پس یقینا دا هدایت قبلی لنفسه د پاره د فائدې د خپل ځان. ومن ضل هغه څوک چې گمراه شو فانما یضل پس یقینا دا گمراه کیږي علیها په خپل ځان باندې یعنی تاوان د گمراهۍ به په خپل ځاني. وما انا او نه مزه علیکم په تاسو باندې به وکیلین ذمہ دار. واتبع او تابعداري کوه ته پیغمبر ما دا سیوحه چې وحی کیږي لیک تا ته واصبر او صبر کوه حتی تر دې پورې يحكم الله چې فیصله وکړي الله تعالی وهو او د الله تعالی خیر الحاکمین بهترین فیصله کوونکی دی.